د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو صحابي ماغز اسلمي رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام په مسجد نبوي کې ناست دی راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مخې ته کېناست سر یې ټیټ نیولی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي ماغز ولې څه مسله ده چې د الله پاک پیغمبر زمانه بدکاري وشو زمانه زنا وشو زمانه زنا وشو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته داسې بل طرف ته مخ واړه دی پسې بل طرف ته تاو شو د الله پاک پیغمبر زمانه زنا شوې ده بدکاري رانه شوې نبی علیه السلام ورته بیا څه ونه وي بیا چې بل طرف ته مخ واړه د الله پاک پیغمبر زه درته وایم چې ما نه بدکاري شوې ده زنا رانه شوې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ماغې د زنا به دې نه کړي هسې به دې چېرته نور څه چل کړی ښکلول ملول به دې کړي لاس ته دې ورلګوي زنا به دې نه کړي دې ته هم زنا ویلی کېږي که نه دا هم اسباب د زنا دي که دې زنانه ته لاس ورړل دا هم زنا ده د لاس که نه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ماغې د زنا به درنه ګنې نه شي هسې چېرته څه چل به دې کړی لاس ماس په دې ورړولی یا به دې ښکلول کړي زنا به درنه نه شي د الله پاک پیغمبر داسې کار مې کړی لکه څنګه چې سړی د خپلې حلالې بیبي سره داسې رانه شي داسې کار رانه شي الله څلور پیري په ځان ګوایي وکړه او د زنا په باب به سړی په ځان باندې څلور پیري ګوایي کوي کله په څلور پیري په ځان ګوایي وکړه زنا پې ثابت شو څلور پیري په ځان باندې ګوایي وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل هلکه ماغې زه واده دې شته دی که بې واده یې وایي نه به الله پاک پیغمبر واده کړی م خپله ښځه هم لرمه حلاله ښځه مې هم د هغې باوجود رانه دا ګناه شي الله نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې دا خپل ورور بوزه دې سنګسار کوي دې بوزه دې سنګسار کوي ځکه په ځان باندې ګوایي وکړه څه شک شبه پکې پاتې نه شوله او بل واده واله دی او واده واله سړی چې بدکاري وکړي دی به سنګساري تر سنګسارول دی په ګټو ویشتلی کېږي دی بوزه دی سنګسار کوي صحابه کرامو وپوستو هسې یو سارا ته یې ویستو الله او په ګټو باندې ویشتل شروع کړل دې صحابي په ګټو باندې دې ویشته نو مر خو ګران کار دی مر ته بیا څوک ټینګېدی او لا چې په ګټو دې ولي په ګټو دې ولي او په داسې ځای دې ګټ برابر شي او د هغې نه مړ شو زخمي به پروت او ګټې به در باندې راولي مرګ ګران کار دی بیا په تیږو باندې په ویشتلو باندې نو صحابه کرامو چې په ده باندې د یو طرف او د بل طرفه د کاڼو ګزارونه شروع کړو دی ټینګ نه شو په تېښته شو په منډه شو نو چې داسې تښتېدو عمر رضی الله تعالی په لاره کې ولاړو دی په خوا تېرېدو نو هغه چې ځمکې ته لاس کړو د اوښ د جامې د هډوکی پروت و او چې دی اوچت کړو دې سر له یې ونه راواچي او چې سر له راواچو دې مینو ته دارې کړې په ځای پرېوت هغه ویلي په عمر رضی الله تعالی هم ولګېدې په عمر رضی الله عنه کې د عمر رضی الله عنه تخیرې وکړي الله دې داسې که په تا چېرته زنا نه وی کړې مونږ به دې ولې په وینو ککړولو په دې پلیتو وینو دې مونږ ککړ کړو خیرې وکړي بدې ردې ورته ووایي صحابه کرام راغله وایي د الله پاکه پیغمبره هغې زمونږ مړ کړو سنګسار مو کړو په ګټو مونږ ویشتو یو صحابي پکې وویل د الله پاکه پیغمبره چې مونږ په ګزارونو شروع کړو نو ټینګ نه شو په تېښته شو په تېښته شو خو د عمر په خوا باندې تو نو ده ورله د اوښ د جامې هډوکې راواچو په هغې باندې مړ کړو او بیا ورته بدې ردې مو وویلې خیرې ورته هم وکړې نبی علیه السلام عمر رضی الله عنه ته غوسه شو دا رنګ یې سور شو عمره تا ما هغې ته بدې ردې وویلې وایي او د الله پاکه پیغمبر زنا یې کړې ونه بدکاري یې کړې ونه څه ښه سړی خو نه و نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وایي زما دې په هغې ذات باندې قسم د کم ذات په قبضه کې چې زما روح دی ما هغې داسې توبه ایستلې داسې توبه ایستلې خو د مدینې منورې په تمامو ګناهګارو باندې تقسیم شي الله به ټول وبخي الله به ټول وبخي په یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وایي ما هغې داسې توبه ایستلې داسې توبه ایستلې خو د توبه زما د امت په تمامو ګناهګارو تقسیم شي الله به زما د تمام امت ګناهګار وبخي داسې توبه ایستلې د هغه متعلق خیرې کوي بدې ردې وایي هغه داسې توبه ایستل دی الله داسې معاف کړی الله دې ته وایي توبه ښه دې ته څه وایي توبه نبی علیه السلام ورته وفرمیل ما هغې زه بدکاري به درنه نه شي نه د الله پاکه پیغمبر زمانه شوي ما پاک کا د دنیا سزا ته ټینګ یم خو د آخرت سزا ته نشم ټینګېدی د الله پاکه پیغمبر د جهنم اور نشم برداشت الله بیا ګوره که معاذ رضی الله عنه شهید کړی شو
یو زنانه راغله زنانه هلکه د معاویز رضی الله تعالی عنه حالت یې ولیدو چې په څومره تکلیف سره شهید شو په ګوتو ویشتو شو سنګسار شو په دې کې یو زنانه راغله د نبي علیه الصلاة والسلام لره د الله پاک پیغمبر تعالی یو صحابي راغلی و معاویز وی چې زمانه بدکاری شوې ده او تاسو هغه شهید کړی دی وی هغه بدکاری چې د چا سره کړې و هغه ځای موي اوس ګوره دې زنانه وی هغه بدکاری زما سره کړې و هغه ځای ما هغه زنانه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل استام واده دی او زم واده کړی خزای ما خدای باوجود رانه دا ګناه شوی دا باوجود ما دا ګناه کړی دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل په ګډه خو به معصوم نه د الله پاک پیغمبر په ګډه می معصوم شته دی په ګډه می معصوم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وکړه ځکه د کومې زنانه چې په ګډه باندې معصوم هغه ته سزا ورکول په شریعت کې جائز نه دي د زنانه خو ګناه کړی خو د معصوم خو ګناه نه ده کړې کنه دی ولې په ګډه کې وجه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ته لاړه شه کور ته چې کله دا معصوم وزېږی بیا به خبرې کوو اوس لاړه شه کور ته زنانه کور ته لاړه دې ته وایي د الله نه یره دې ته ویلی شي توبه کال پس چې معصوم یې وزېږه او راله دوباره نبي علیه الصلاة والسلام له معصوم په خوا کې راغستی دی وی د الله پاکه پیغمبره په ما باندې د الله قانون جاری که هغه معصوم پیدا شوی ما سنګسار که ما پاکه که زه د الله سزا ته په آخرت کې نه ما ته په دنیا کې سزا راغله نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ستا سره چې دا معصوم دی نو دې خو پوه کړو دا خو د پویو معصوم دی نو ده ته به بیا پوی څوک ورکوي کور ته لاړه شه تر څو پورې دا معصوم د پویو د مودې نه وتی نه دی د هغې پورې زما خواله مه راځه زنانه لاړه 2 کاله یا 2.5 کاله پس چې معصوم ته پی ورکول او معصوم د خوراک شو حدیث مبارک کې راځي زنانه دوباره راغله په 3مه پیره باندې په 3مه پیره باندې راغله او معصوم له د ډوډۍ ټوک په لاس کې ورکړی دی او په غېږ کې راغستی دی نبي علیه الصلاة والسلام لراله وی د الله پاکه پیغمبره دا معصوم ما د پویو نه صبر کړی دی او د خپل خوراک شوی دی وګوره هغه ډوډۍ خوري ډوډۍ یې په لاس کې ورکړې وه وی وګوره هغه ډوډۍ اوس دی خوري خو په ما باندې د الله قانون جاري ما ته سزا راکړه نبي علیه السلام چې معصوم ته وکتل چې یقینا هغه ډوډۍ خوړی شي هغه معصوم یې ترې واخیسته او بل چاته یې ورکړو یاره د دې معصوم به ته کفالت کوې ته ذمهوار یې دی به تل هغه چاته حواله کړو او هغې زنانه باندې د الله قانون جاري شو سنګسار کړی دې ته وایي د الله نه یره دې ته وایي توبه د الله په دربار کې دې ته وایي توبه الله صحابه کرامو کنه الله تبارک وتعالی چې په قرآن کې بار بار فرمایي زه ترې ځایمه زه ترې ځایمه زه ترې ځایمه د صحابو کنه بعضې بدبخته راپاسې په دغې صحابه کرامو پسې جبر وباسي په هغوی پسې دې ته ویلی شي توبه د الله په دربار کې دې ته ویلی شي د الله نه یره وروڼو خفه کېږئ مه نن سبا د بدکارۍ مې ډېرې زیاتې شي الله دې زموږ په حال باندې رحم زنا دا ډېره لویه ګناه قرآن دا نه دي ویل چې زنا مه کوئ قرآن وی ولا تقربوا الزنا زنا ته نږدې کېږئ مه هغه ځای ته مه ورځه چې کوم ځای کې د زنا اسباب دي داسې بازارونو ته مه ځه چې کوم بازارونو کې لغړې ښځې ګرځي داسې بازارونو ته مه ورځه دا خو د مسلمان شان نه دی چې دی به زنا کوي دی به بدکاري کوي الله دې نه کړي الله دې نه کړي تا د یو زنانه سره چېرته بدکاري وکړه تا خو د دغې خاندان بیړه غرقه کړه تا خو هغه رسوا کو تا خو هغه د سترګو لګولو نه ویستو یو مسلمان دې څومره بېعزتي وکړه نبی علیه السلام فرمایي وی د سود ادنا درجه دا ده چې انسان د خپلې مور سره مختور کړي نعوذ بالله ادنا درجه د سود دا ده او نبی علیه السلام فرمایي د ټولو نه بدترین سود ناکاره سود خراب سود دا ده چې د بل مسلمان عزت ته خراب عزت خراب کومې زنانه ته چې تا په بد نظر وکتل تا ورسره بدکاري وکړه د دغې خاندان د عزت جنازه دې ویسته الله په ډېر زیات خفه کېږي نسب دې ټول ګډوډ کړو نسبونه دې ګډوډ کړو الله دې زموږ په حال یقین په الله وکړه دا هره مسله موږ په خلکو پرده راچوو موږ سره د خلکو امانتونه دا خبرې موږ د هېچا خبره مخې ته نه کړو دا زموږ سره امانتونه خو ما درته د دنیا حالات د پښتنو حالات مې درته بیان کړو غوږونو ته به لاس کړې غوږونو ته به لاس کړې
ما سره تیر ورځ مرګري ناستو ما ته یو ټلیفون راغی الله دې زمونږ په حال رحم وکړي یو زنانه راته وکړو وي مولانا صاحب خپل ورور راله عزت خراب کړی خپل ورور نورې مسلې خو چې دي دا هغه خو عامه الله په دربار کې یاره پکار ده کوم حالت شروع دی د زنانو کپړو ته وګورئ دا کوم زنانه چې لغړې کپړې اغوندي تنګې کپړې اغوندي نرۍ کپړې اغوندي د جورابو په شانتي تنګ پرتګونه کوي لنډ تنګ کمیسونه جوړوي بار تروزی زوم د دې زنانه مقصد څه کې دي شي بس لنډه خبره ده د دې څه مقصد دی لنډې تنګې جامې تنګ پرتګونه نرۍ کپړې د دې زنانه څه مقصد دی خو خاوند یې خو خاوند ته ځان ښایسته کوي خاوند خو د دې یو ځای پټ نه دی خدا چې بار تروزی دا کپړې چې د دې څه مقصد دی ځان خورکۍ د ټولو مسلمانانو بچي تی د پاکه تبا دي کړو تا دې لنډ تنګ لباس ته چې هغه ګوري د هغه په ذهن کې کم کم تصورات راځي کم کم سوچونه راځي تا څومره مخلوق ګمراه کو چې دا څومره ګمراهان شو ستا د لاسه د هغې ټولو بال پتا باندې ټولو بال پتا باندې الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله دې زموږ زنانو ته درنې جامې نصیب کړي